باب د په بیان د لیکلو د مسائل د علم کې د علم مسائل لیکل جائز او مستحب عمل دی. دې کې دا دویم حدیث ته ګورئ وایه. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس عن بطن مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكة القتلى بالفيل قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال ابو نعيم القتلى بالفيل وغيره يقول الفيل وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون الا وانها لم تحل لاحد من قبلي ولا تحل لاحد بعدي الا وانها حلت في ساعه من نار الا وانها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعصب شجرها ولا تنتخب ساقطتها الا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقاطع عن القتيل. فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لابي فلان فقال رجل من قريش الا الاسم يا رسول الله فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاسم الا الاسم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې خزاعه یو سړی وجلو د بنی لیس نه، یو سړی مړ که د بنی لیس نه. اصل کې داسې و چې د خزاعه قبیله یو سړی و، د هغه احمر نوم و او هغه ډېر پهلوان او جنګیالی و. هغه به چې اوده و نو خراره دا آواز به د خولې نه ډېر تیزه لرې به د خلکو نه اوده کېده. بهادر څنګه بهادر و چې جنګ له به مخکې شه نو سلګونه کسان ورته نه شو ټینګېدی. د بني لیس قبیلې خلکو اراده وکړه چې په دې خزاعه قبیلې حمله وکړي او دا سړی ته ختم کړي، ځکه د کار سړی څوک نه پرېږدي کنه. نو هغه د خپل قوم د دفاع سړی و، دوی دا برداشت نه کړ چې کلي ته لاړل د خزاعه قبیلې. نو په دې بني لیس قبیلې کې یو سړی ورته وایي، د هغه سړي نوم دی جندب ابن الاقرع. هغه ورته وایي تاسو پروا مه کوئ، زه د دې احمر ځای معلوموم، ځکه د ده خراره د لرې ځای نه راځي. د هغه ځای معلوم که چې هغه ځای کې دی ورغې و هغه یې په اودو باندې مړ کړ. نو په خزاعه قبیلې به تکلیف راغی نو یا احمر آواز به وکړو نو احمر به د زمري په شان راورسېده او د خلکو نه به یې دفاع کړ. نو چې احمر یې ترې مړ کړ نو دوی آواز وکړو یا احمر، څوک آواز نه کوي. هغوی خو مخکې د هغه کار تمام کړی و، نو اوس یې په دوی باندې حمله وکړه. ښه قتل او غارت او جنګ جګړه وشوه او لوټ مار وشو. کله چې مکه فتح شوه نو د خزاعه قبیلې د خلکو دا قاتل اولی د مکه کې صحیح شو، دا جندب ابن الاقرع نه د دې یو سړی ورته وایي ته جندب یې؟ وایي آو. وایي چې احمر دی وجلی؟ وایي آو. بڅو تنان ترې راتاو شو، بس په دې مکه کې یې مړ کړ، جندب ابن الاقرع یې مړ کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قصې نه چا خبر کړ چې داسې چلو شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مکه کې غلطي کړې ده، د مکې باره کې دا خبره کوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان خزاعه قتلوا رجلا من بني لیس. خزاعه قبیلې ووایه چې یو سړی د بني لیس قبیلې. خزاعه ټول خزاعه نه وجلی، یو سړي پکې وجلی، خو ټول ته نسبت وشو ځکه ټول پې خوښ. عامه فتح مکه د فتح مکې په کال ولې مړ کړه؟ بقتیل منهم، دیو مقتول د وجه نه د دوی نه قتلوه چې دوی وجلی و،
بني لیس قبیله وجل و مقتول څوک احمر. فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، پدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو. فرکب راحلته، په خپل ساروی باندې سور شو، په مرکب. فخطبن خطبه بیان کړه. فقال وی فرمایل ان الله حبسان مکه القتل او قال الفیل، الله تعالی د مکې نه قتل بند کړی دی، مکې کې بسو قتل نه کوي. اول پیل یا دسی ویل چې پیلی دی بند کړی هاتی. چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدائش نه 50 ورځې مخکې ابرهه اراده وکړه چې په مکې حمله وکړي د هاتیانو سره. ابرهه د حبشي بادشاه، الکه تاسو په پیسې کې به پي چې کله مکې ته راورسېده، مینا ته راورسېده، مینا مقام ته. عبدالمطلب د مکې مشر دی، خبر شو. بس وایي موږ ورسره مقابله نه کوو. او د کعبې غلاف یې ونیو، په چغو چغو یې وژړل چې اوس به زمونږ مکه ورانوي، دا خو زمونږ د پلار نیکه د عبادت ځای او زمونږ د مقدساتو نه ده. او اشعار یې ویلې او خلکو ته یې ویلې غرونو ته وخیچئ چې تاسو ته ضرر در ونه رسوي، مکه خو هسې ورانوي. او خدای ته په دې چغو کې وایي چې خدای ستا کور رانوي، زمونږ هېڅ چاره نشته، ته ختم. خبر راغی چې د عبدالمطلب اوښان یې نیولي. عبدالمطلب ډېر وسیم او جسیم ښایسته سړی و، قد و قامت نه غټ سړی و، ښایسته سپین ږیری و. دی ورغی ابرهه ته. ابرهه په کرسۍ ناست و، هغه ورته خپله کرسۍ پرېښوده او کېناو چې دی به اوس څه وایي. وایي څنګه راغلی؟ وایي زه راغلم، زما اوښان ستا لښکر نیولي چې دا راکړه. هغه وخندل. وایي ما خو ویل چې ته ډېر هوښیار سړی، ځای مې هم درته پرېښوده، ته خو ډېر کم عقل یې. وایي څنګه؟ وایي زه راغلی یم چې ستا کعبه ورانه کړم او تا سره د خپلو اوښانو غم دی. لښکر والا تلل، د ټول اوښان واپس کوي، ورې کوي اوښان یې ورکړي. عبدالمطلب ورته وایي زه د اوښانو رب یم، مالک یم، او د کعبې رب او مالک بل څوک دی. ما د خپل شي تپوس وکړ، هغه به د خپل شي تپوس وکړي. دا د دې مالک رب دی، ابه تا نه تپوس وکړي. را روان شو. الله تعالی هاتی تو تکر کې راولېږلې. تو تکر کې پیژنئ؟ او د هغې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. او دوه کاڼي به یو به په خوله کې و، یو به په دې نوکو کې نیولی و. کاڼی څه وایي؟ ټمبم. ورکوټه سجیل سنگ گل معرب دی د سنگ گل نه قرت کاڼی به و. کافر باندې به راخطا که په دې سر به راخطا که دوبر نه به ووتو، دوه چلې بش. کعصف مأکول داسې شو لکه ګیاګانې چې او څاروي وخوري. ګیا د پټي کې څاروي وخوري، څه یو شان پرته یو څه بل شان پرته، دقسې ګډ وډ پراته. پیلانو باندې سواره او داسې به 10 ځای کړه، 10 ځای به کړه، یو وتښتېده. تو تکۍ ورپسې بره روانه ده، دی ویني نه، ویني نه روانه ده ورپسې. چې هلته لاړ، کلي کې واقعه بیان کړه چې داسې چل وشو، نو فورن په یې ټمبم راوغورځېد. دې دپاره پرېښوده چې دې هلته قیصه بیان کړي. هلکه تاسو به پوه ګورئ، هاتیان خدای د کعبې نه بند کړه. دې روایت کې خو یا نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ حبسان مکہ القتل او قال الفیل. نبی علیہ السلام یا دا قتل لفظ ویلے دے یا دا الفیل لفظ ویلے دے. خدا شک دا چانا دے. قال محمدن امام بخاری ہوئی وجعلوه علی الشک، دا پا شک کو گرزوائی. او دا شک چا کرے دے؟ قضا قال ابو نعیم القتل
او قال الفیله. دا ابو نعیم ویلی چې امام بخاری استاد دی او دې روایت کوي. ګوري سند تحدث ابو نعیم الفضل ابن دکین. ابو نعیم ویلی دی دا ابو نعیم نشک دی. وغیره یقول الفیل. ادنو ابو نعیم نه بغیر نور چې کوم شاگردان دي د شیبان هغه په بلا شک فیل وای، هغه یقین سره فیل وای شک پکې نشته. نو الله تعالی خو د مکې نه قتل هم بند کړی دی او فیل تم هاتی تم بند کړ. وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون. او مسلط کړی شو په اهل مکه باندې نبی علیہ السلام او مؤمنان. والمؤمنون بنائب عتب شي پر رسول الله، ماتب لای سره د ماتب نه نائب فاعل بشي د رسول الله. دغه د سلط علیہم به متعلق. اباجر نسخو کې المؤمنین راغله دي نبی عبادت شي وسلط علیہم رسول اللہ والمؤمنین. رسول اللہ با ماتب علیہ شی والمؤمنین با عتب شی ماتب علیہ سره د ماتب نه دا مفعول به د سلط شی او ضمیر په راځي چې الله تابع پایل. الله مسلط ک په دی باندې نبی علیہ السلام او مؤمنان. الا خبردار وانها دا حرم مکی دا مکہ لم تحل احد قبلی. اچا د پر مخ کې نه د حلال شوی. حلال سمانا چې بغیر د احرام نراشی ورته شاپی سے بوئی. آیا حلال دا معنا دا چې قتل او جنگ پکې اچاته نه دی روا شوی. نبی علیہ السلام وی زمان وړاندې اچاته ولا تحل لاحد بعدی. او زمان رست بم اچاته حلال نشي چې جنگ پکې وکي او قتل پکې وکي. قتل شوی نو نبی علیہ السلام د قتل په مناسبت د مکې تعظیم حالت بیان ہے. الا خبردار وانها ادا مکہ حلت لی ساعتم من نهارن. ما ته حلال شوی د یو ساعت د ورځې نه. د فتح په ورځ باندې یو ساعت ما ته حلال شوی چې سپکه کې پکې کاوه. هغه کوم د طلوع فجر نه تر غروب شمس پورې د مازیګر پورې نه دې ټیم کې. الا بیا نبی اسلام وی خبردار وانها دا مکہ ساعتی حاضی پا دی ساعت کے حرامن حرام دا یعنی بیرتا حرام شو. جازو خبر کم پا دی ساعت کی حرام دا نتاسو پا کی قتل والی ہوکو سنگ حرام دا دا عزت قابل دا لا یختلا شوکوها ولا یعزد شجرها ولا تلتقط ساقطتها. نبا کٹکیگی از غید دی نبا غسیگی ونی دا دی او نبا اوچتیگی ساقطتها غرزیدل شید دی. چانا سا غرزیدلی اغبا نو اوچتے الا لمن شدن مگر هغه چا دا پارا چه تعریف کئی اعلانو نکئی چه ما چه مندلی دی. حالکه یو لقطه دا حرام دا او یو لقطه دا غیر حرام دا بهر دا حرام ندل تاسو منگا سا پیدا کرنو یو کال بے ساتی و اعلانو نبکی. حرام که دی چه پیدا کرسنگا دا وی دا دیو چه تول ندی جائز. نور مذہبون والا پا لقطه دا حرام او غیر حرام کے فرق کئی او احناب پا لقطه دا حرام او غیر حرام کے فرق نکئی. او چتے بے پورا کال تعریف بکے اللہ لمنشدن مگر دا تعریف کون کی منشد دا انشاد نا اسم فاعل صیغہ دا. انشاد دا شیر جوڑول اعلان بزور ویل دا شیر تا ہوئی. منشد بزور چغی کون کے چما پیشے مندلے کر چاہی راسی یو کال باوازو نکے. علاکہ تاسو بخبر پوئی سے کپی پوئی نشی. خوص خودر خیستہ کار دے وہ دیر پار اخپل ادارہ جوڑا دا چیسے دے پیدا کرا ادارے تب حوالہ کی پل مخصوص زیدے بس اغیل خلق ورزیو زمان دا شہدے نخوئی ای ورکی ایزان سر لیکی چی دا شہد دوران تواب کے چانا چھے پریوزی نو حتیم چکم دیوال دے پاغی بانے کی دی بل طرف تا سڑے رتاوی کے ورطا اگوری خپل شے پرو
او غلم پکې شته دی چې درنه غلا کوي دې دپاره ځي چې هلته غلا وکړي پیسې ولګوي که نه چې غلا کوي هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي فمن قتلا چې څوک ووجلی شه فهو بخیر النظرین نو دی په غوره د دوو کارونو کې دی د دوو کارونو کې به یو کې د ده خوښه ده اما یوقل یا به دیت ورکړی شي و اما یقاد یا به ورته قصاص واخیستلی شي اهل القتیل د قتیل د اهل نه هلکه د عبارت کې لږ خبره شته فمن قتل چې څوک ووجلی شي فهو بخیر نظرین چې ووجلی شي نو هغه خو د نظرینو اهل نه دی مړی خو د نظرینو اهل نه بخیر نظرین په دې دوه خبرو کې چې کومه ډېره خوښه یقدي وکړي نو ډېر خبرې پکې دې ملیانو کړي دي علامه عیني ډېره ښه توجیه کړې ده زما ډېره خوښه شوه ترکیب په لحاظ سره ډېره ښه ده هغه وایي عبارت داسې جوړیږي فمن اهله قتلا فهو بخیر النظرین هغه څوک چې اهل د دی قتله ووجلی شي نو فمن به موصوله شي مبتدا او اهله به مبتدا ثانی شي قتله به خبر شي مبتدا سره د خبر نه دا به خبر شي د من د پاره او دا مبتدا سره د خبر نه دا به مبتدا شي متضمنه بشي معنا د شرط سره اپا هو بخیر النظرین دا بچ کم دے خبر شي فمن اهلو قتل د پاره ترکیب په لحاظ سره دا ډېره ښه توجیه ده فهو ضمیر به اهل ته راځي فمن هغه څوک اهلو قتل چې د رشتې سړی ووجلی شي فهو دا اهل د دې مړي بخیر النظرین په غوره د دوو کارونو دی اما یوقل یا به دیت ورکړی شي و اما یقاد اهل القتیل او یا به ورته قصاص واخیستلی شي د قتیل د اهل نه د قتیل د هلکه پې پوه شئ قتیل نه به قاتل مراد شي د قاتل د اهل نه به ورته چې کوم دی قصاص واخیستلی شي یا به مجبوره کړي چې هغه ورته حواله کړي قاتل هلکه پې پوه نه شي او یا که قتیل په معنا د یا به قصاص واخیستلی شي اهل القتیل د مړي خلکو ته د مړي خلکو ته چا نه قصاص اخیستل کېږي قاتل هلکه دلته یوه مسله ده هغه دا ده چې څوک قتل عمد وکړي په هغه قصاص دی څه دی بھائی قصاص او زموږ مذهب دا دی شوافی وایي چې قصاص او دیت کې د مقتول ورثو ته اختیار او احناف وایي چې نه قصاص او دیت کې د مقتول ورثو ته اختیار نه دی په قصاص او عفو کې ورته اختیار دی څه کې قصاص کې یو که عفو کوي او دیت کې اختیار اله دی چې د قاتل خوښوي چې زه دیت ورکړم لکه د کتاب نه د موبایل لري ته کې موبایل کې خو ډېر مرداریانې حدیثو باندې مګ تاسو په خبره پوه نه شئ لکه پوه شئ دیت به اله ورکوي چې قاتل خوشحاله وي چې قاتل رضا نه وي نو دیت نه دی بس یا یې مړ کړه او یا څه وکړه عفو وکړه ولې قرآن کې خدای وایي فمن عفي له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم قصاص نه وروسته شی ذکر شوي عفو ذکر شوی بل شی پکې نشته البته دیت په هغه صورت کې دی چې د قاتل رضا یو په قصاص او په عفو کې د قاتل رضا ضروري نه ده نو دلته خو دا دیت به ورکوي او یا به شی کوي دا بظاهر د شوافیو دلیل دی خو موږ وایو یا به دیت ورکوي بعد رضا القاتل او یا به قصاص ورکوي هلکه پې پوه شي بیا خو زموږ مسلک ثابت شي فجاء رجل نبی علیہ السلام دا خبر وکړه یو سړی راغی د اهل یمن نه فقال اکتب لی یا رسول الله اے د خدای پیغمبر دا مال ولیکه چاته امر وکړه چې ماته ولیکي فقال نبی علیہ السلام فرمایل اکتبوا لی ابي فلان ابي فلان ته ولیکئ
دا کتاب اللقطه کې او کتاب الدیات کې دا حدیث مفصل راځي. الته دا سړی د یمن و ابو شاه نوم ابو شاه، بعضې وایي عجمي و ځکه شاه په عربی کې نشته، عجمي لفظ شاه، هلکه د شاه د چهاتې وروسته ته شاه شته، شاه عبدالعزیز، هلکه شاه عبدالملک، شاه فهد، دا ته شاه والب شته، دا وروسته ها د پارسي لفظ د شاه بادشاه ته وایي. نو نبی اسلام فرمایي اکتبو لابي فلان، ابي شاه ته دا ولیکئ. نو خبره په دقه ځای کې ده، باب سره باب کتابت العلم، کتابت ثابت شي کنه. فقال رجلا، یو سړي ورته ویل د قریشو نه، نبی اسلام خو ویل چې ګیاګانې به نه کټ کوئ، ونې به نه کټ کوئ، د حرم شریف ته خدای عزت ورکړی. یو سړی پاڅېده د قریشو نه، دا کتاب اللقطه کې به راشي چې دا عباس رضی الله عنه او ته الا الاسخر یا رسول الله، مگر سرګړی خیر دی د خدای پیغمبر، سرګړی خو به کټ کوو کنه، سرګړی پیژنئ، سرګړی به پخوا جوماتونو کې اچول کېده، ښایسته بوی به یې کوو. موږ د جوماتونو کې طالبۍ کې چې ډېره مزه به یې کوله، سرګړي به پکې پراته وو او په هغې کې به موږ اوسېدو، ډېر مزه به یې کوله. دا پاخه جومات دغه خو نه و، دا ماربل او دا څیزونه او دا څیزونه ډېر کم و د اطرافو کې، صحیح ده. ولې فإنا نجعلو، دا سرګړی مونږ ګرځو په بیوتنا، په کورونو کې، و قبورنا، په قبرونو کې. کور کې مونږ سرګړی خورو کوټو کې، او په قبرونو کې هم چې تیږې لحد کې کېږدو نو هغه سوري بیا مونږ په سرګړي بند په بیا په خاوره په مړي اچو، زمونږ په کاري کې د دې اجازه دي. فقال نبی صلی الله علیه وسلم الا الازخر، الا الازخر، مگر سرګړی نه یادوم، مگر سرګړی نه یادوم، د دې ویستل خیر، سرګړی مستثنا. هلکه تاسو په خبره پوه شئ کې سرګړی څنګه. او سوال دا دی چې نبی علیہ السلام خو حکم عام وکړو چې لا یختلا شوکها ولا یعضد شجرها، نو بیا یې دا خو حکم خدا و، نو دا په خپل اجتهاد څنګه سرګړی مستثنا. بیا دا مسله عالمانو چېړلې ده چې نبی علیہ السلام اجتهاد کولی شي که نه شي کولی. بعضې وایي اجتهاد ته ضرورت نشته، ولې ځکه نص راځي. اجتهاد خو هغه ځای کې چې کوم نص نه وي، نبی علیہ السلام باندې خو نص راته وحي که. جواب دا چې نبی علیہ السلام ته مخکې نه ویل شوي وو چې ته خو دا خبره کوې، خو که څه استثنا ترې کوې نو کولی شي اجازت. او بعضې وایي نبی علیہ السلام ته د اجتهاد اختیار شته، ځکه وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. مناسبت د حدیث د باب سره په دې ځای کې دی چې اکتبوا لابي فلان، ورپسې د حدیث وایي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب تابعه معمر عن همام عن ابي هريره. حضرت عبد ده امام بخاری روایت کی دالی ابن عبد الله نووي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه. وهب ابن منبه د ورور نه روایت کوي. دا وهب ابن منبه د تیرو کتابونو یو عالم او ایمان راوړ، یو سلسلور هجری کې وفات شو. د ورور نه روایت کوي حمام ابن منبه. تفسیر کې د دې روایت ډیر نو حمام ابن منبه وی د ابو هريره رضی الله عنه مې اوریدلی یقول ما من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم احد، د نبی اسلام په صحابو کې هیڅوک نو اکثر حدیثن چې زیاتی په حدیثو کې عنه ددن منی زمانه الا ما كان من عبد الله ابن عمرو، مگر هغه چې عبد الله ابن عمر زمانه زیات حدیثو. ولی فإنه كان يكتب ولا اكتب، ځکه د لیکل کول او ما لیکل نه کول. و سوال دی چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص نه هو سوا احادیث روایت دي، او د ابو هريره نه 5300 یا حدیث روایت دي. څنګه هغه د دنا زیات وایي کې دی او هغه زمانه زیات نو ریسوک زمانه زیات نو. نو جواب دار چې حدیث ذخیره د عبد الله ابن عمرو ابن العاص سره زیات و د ابو هريره. هغه مصر ته لاړه، مصر کې مقیم شو، او ابو هريره رضی الله عنه مدینه منوره کې، او مدینه منوره مرکز د علم او شهر، او عالم چې په شهر کې نو شاګردان ډېری، علم ډېر خوريږي.
او اطراف ولا چې لاړ شي هلته شاګردان کمې د علم اشاعت کم کی. ځکه امام مالک رحمه الله امام شافعي ته نصیحت کوي او ته یې څه وصیت راته وکړه اخري تته د مدینې نه ډېر وصیتونه کړي. یو پکې دا ده چې شهر کې به اوسېږي، اطرافو کې به نه اوسېږي. اطرافو کې به درنه شپږ اته عوام چاپیر یو جرګو کې به غټ غټ مليان په دې اطرافونو کې او د قبایلو کې جرګو کې زاړه شو کنه تکړه تکړه مليان شال شو او خار کې کمزوري مليان خدای ښکار کې علم اشاعت وشي شاګردان علم خور کی. نو هغه اطرافو کې اوسېده نو شاګردان ډېر پاتې نه شو. 200 حدیث ته رواج شو د شهر کې او مدینه منوره مرکز د علم او مرکز د عرفان کې نو ددنه ډېر حدیث رواج. بیم وجه دا و چې جنگ یرموک وشو نو د صحیفې نیولې وي د اهل کتابو نو هغه ور سره وي. نو بیا چې به د کوم روایت کول هغه باندې چا ډېر اعتبار نه کوو. د عبدالله ابن عمر ابن العاص الکه تاسو په پیسې کې په پوي نشي. بل اعتراض دار چې ابو هريره وای مالی کل نه کول او دلی کل کول. او یو ځای کې راځي چې شاګرد ورته وای چې دا حدیث می تان اورېدل دی او ته ما دا نه دی بیان کړ دا او ته ما تان اورېدل دی او ته توري غز خپل لیکلي ګورم چې لیکل یو کتل مغه سو شاګرد چې بس وای ټیک ده. دینه خو معلومه شو چې ابو هريره لیکل کول ځکه لیکل ته رجوع وکړه کړه عدل ته وای چې ولاک ته هغه لیکل کول ما لیکل نه کول. تاسو په سوال پوښتنه جواب دار چې دا لیکل نه کول دا نه په متوجه د زمانه د نبی علیہ السلام ته باغی کې ملي کل نه کول او دا اثبات د نبی علیہ السلام د زمانه نه رسته ده نو تعارض پکې نشته. مناسبت د حدیث د باب سره پدې کې ده چې ما لیکل نه کول او غل لیکل کول نو د نبی علیہ السلام زمانه کې لیکل کېده نو لیکل د علم جایز دي. باب کتابت العلم تابعه معمر عن حمام نبی هريره متابعت د وهب ابن منبه کړه د معمر ان حمام لکه څنګه چې وهب ابن منبه دا اورور نه روایت کوي چې حمام د همدانه کې معمر روایت کوي د حمام ابي هريره دا متابعت ور سره ذکر کا چې وهب ابن منبه اگر چې ثقه دی او بعض خلکو په د باندې جرح کړي دا متابع ور سره ذکر کا چې دا جرح کمه پوره شي. واه وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكسر لغته. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. وخرج ابن عباس يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. عبید الله ابن عبد الله وی د ابن عباس نه روایت کوي. ابن عباس وی لما اشتد بالنبي صلی الله علیه وسلم وجعه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درد زیات نبی علیہ السلام د دوشنبه په ورځ د پیر په ورځ وفات او د زیارت په ورځ په درد ډېر سخت خدا د زیارت ورځ و. نبی علیہ السلام فرمایي اویتونی بکتابن کتاب نه مراد ادوات د کتاب دي ادوات د کتاب راوړی قلم او دغه چې کوم دی د لیکلو اله او مطلب دغه راوړی د کاغذ خو نه هغه وخت کې او ډوکې راوړی یاره ته سرمنه راوړی چې په هغې ولیکو. اکتب لکم کتابا چې تاسو ته مکتوب ولیکم. اول کتاب نه مراد ادوات د کتاب دی دویم کتاب نه مراد مکتوب دی. لا تدل بعده چې د دې خط نه وروسته تاسو ګمراه نشئ بې لارې نشئ چې زه د خط ولیکم. قال عمر ویلې ان النبي صلی الله علیه وسلم غلبه الوجع نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درد زیات دی او خط پریک دی وعندنا کتاب الله حسبنا مونږ سره د خدای کتاب شته دا کاپی دی کنه. فاختلفون اختلاف پیدا شو وکسر اللغت او شور ډیر شي. قال نبی علیہ السلام پر قوموا عني ما نه لري شي
ولا ينبغي عندي التنازع، او زما د وړاندې جګړه مناسبه نه ده. هلکه تاسو په پوه شئ په دې وخت کې ابن عباس نو، ابن عباس ته چا دا روایت ذکر کړی دی نه، ابن عباس به وروسته څه ویلي. فخرج ابن عباس یقول، ابن عباس بهر شه ویلی به ان الرزیة کل الرزیة، رزیه مصیبت ته وایي، مصیبت ټول مصیبت دا دی. ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین کتابی، لوی مصیبت هغه چې د نبی علیہ السلام او د لیکلو په منځ کې حائل شي. کاش چې لیکلي کړي وي نو ښه به وه. دا لیکلي څه لیکل کول، خبرې پکې ډېرې دي. دې ته حدیث القرطاس وایي. شیعګان وایي دا یې لیکه چې علي رضی الله عنه به زمانه وروسته خلیفه بلا فصلین، او عمر رضی الله عنه تسپور استغی او بدی، او د دې کتابونو کې وایي چې عمر رضی الله عنه پوه شو چې علي ته خلافت ورکوي نو خبرې اخوا دی، ادا تهمت دی. عمر رضی الله عنه مطلب دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف زیات دی، او دې که څه لیکل وکي نو بیا به په لیکلو کې به دغه پاتې نشي. بل منافقین ډېر دي، منافقین به د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته راپاسي چې موږ له دا لیکل نبی علیہ السلام راکړي، او کتاب الله کې خو څوک تغییر او تبدیل نشي کولی، نو موږ سره کتاب الله دی به دا کافي دی. تاسو په خبره پوه شئ. سی لیکل بخاری شریف کې به راشي بل یو ځای کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې عایشې ته وایي عایشې ورور او پلار دې راوغواړه چې زه ورته لیکل وکړمه چې زمانه وروسته څه امید کوونکی څه امید ونه کي، یعنی د خلافت څه امید ونه کي. بیا ورته وایي ویاب الله والمؤمنون، الله انکار کوي او مؤمنان انکار کوي د بل چا د مشرۍ نه د سوا د ابوبکر به مشر. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ. نو لیکل ونه شو. د پیر په ورځ د دوشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. سحر کې مازیګر کې انصار راغونډ شو. سقیفه بنی ساعده و جمعات کې دننه د مسجد د گیټ نه چې وځي یو گیټ نه مثال ته د زید سقیفه بنی ساعده پیلی کلی دا د خزرج قبیله د ناس ته زیو، او د خزرج قبیله په انصارو کې مشر چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ دې خلک دی را جمع شوي دي او مشوره کوي چې خلیفہ به منګوي. بدی نبی علیہ السلام راغی خپل خلکو نه مان منګ ور سره مدد وکړو، او بدی مسافر دی او دلته لک کسان دي منګ اکثریت یو، نو خلیفہ به زمنګ نه یا امیر زمنګ نه وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو راغله خبره کوي چې دا څه قصه دا څه نه چې خلیفہ وټاکي بیا به جنگ جګړه جوړ شي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مازیګر کې ورغی. نبی علیہ السلام لا دفن شوی نه دی، خلافت کا ډېر مهمو. عمر رضی الله تعالی عنہ، ابو عبیده ابن جراح دا مشران مهاجرین او قریش صحابه دی دواړه ځان سره کړ چې ورغله. نو انصارو بیانونه وکړل چې سعد ابن عباده به زمونږ امیر. بیا خبرې کېدلې نو بیا پکې چا ویل منا امیرون و منکم امیرون، تاسو نه به یو امیر یو به زمونږ نه وي، مونږ خو د اسلام لشکر یو، د پیغمبر نم دفاع کړې ده، دا چلم کړی ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر وایي زه پاڅېدم په زړه کې مې خبرې جوړې کړې وې چې دا به ویم ابو بکر کېنولم چې ته کېنه. د ابو بکر صدیق مقصد دا و چې دی تیزه خبره دې ونه وځي چې ناجوړتیا را نه شي، چې جوړه وشي. وایي ابو بکر صدیق صاحب داسې بیان وکړ چې زما په زړه کې څه و، او د هغې نه زیاتې خوږې او ښې خبرې وکړې مدللې، او دا یې ویلې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ کې خدای مبعوث که قریشو کې او مکه کې ټولو خلکو ته انکار وکړو، موږ ومانه او موږ ډېرې قربانۍ ورکړې د دین دپاره، موږ اولین یو، او تاسو کې قربانیو کې شک نشته دی چې تاسو قربانۍ ورکړې او ستاسو د وجې نه اسلام خور شو. خو سعد ته وایي سعد ابن عباده ستا د په خدای قسمي چې ته په یو مجلس کې نه وي چې نبي علیہ السلام فرمایل چې الائمة من قریش، ائمه به د قریشو نه وي. قریش په نسب کې او په شان کې په ټولو عربو کې اوچت دي او په ټولو مسلمانانو کې، او د مکان په لحاظ لہذا من الامراء و منکم الوزراء،
امیران به زمونږ نه یو زرا به تاسو قرباني ورکړئ ستاسو قربانۍ ته به مونږ د احترام په نظر ګورو کارونه به ټول ستاسو په مشورې کوو خو امیر به زمونږ نه یا الائمة من قریش هغې ومنله بیا یې ویلې دا دوه تنان دي یو طرف ته عمر و بل طرف ته ابو عبیده ابن الجراح و امین هذه الامه ورته وایي دې دواړو کې چې ستاسو هر یو خوښي د دی سره دغه وکړئ بیعت وکړئ دا زمونږ خلیفه عمر را پاسېده د ابوبکر فضایل ذکر کړه درې مختصر فضایل یو دا چې ثانی اثنین اذ هما فی الغار دویم دا چې صحابي دی اذ یقول لصاحبه لا تحزن او دریم دا چې معیت خاصه ورته حاصل ده چې ان الله معنا وهو معکم معیت عامه خو موږ ټولو له حاصل ده چې خدای را سره دی خو دته یو معیت خاصه ده ان الله معنا دا مختصر انداز کې ابوبکر چې ابوبکري نو بیا چاته نه دی مناسب چې مشر شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مانځه لپاره د دین لپاره انتخاب کړی د دنیا لپاره به هم زمونږ مشري بیعت وشو انصارو ټولو بیعت وکړو د اول چې کوم دی د خزرج قبیلې خلکو وکړو لانجه پکې جوړه شوه نور ورته چې تاسو سعد ابن عباده سره حسد کوئ هغې ورته نه عمرا به د دی نه بیا دا اوس قبیلې ټولو خلکو چې کوم دی بیعت وکړو صحیح شو په سبا باندې دا د سې شنبې ورځ وه د نهې ورځ په سبا باندې جمعات کې بیا بیعت وشو ابوبکر صدیق په منبر کې ناست او یو براته او بیعت بیا ورسره کو یو براتلو او بیعت بیا کو ابوبکر صدیق څو مختصرې خبرې وکړې خلکو ته ویل چې زبیر رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله عنہ د مجلس کې نه وینم انصار صحابه ورله هغوی راوستل هغوی ته ویل تاسې نه وینم دا څه وجه ده تاسو مسلمانانو کې تفریقه جوړوئ چې اختلاف جوړوئ زبیر رضی الله عنه ورته وایي قربان یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په یو غم کې ککړ یو غم نیولی یو او موږ خفه په دې یو چې دومره غټ کار وشه موږ سره هېچا مشوره ونه کړه مشوره کې تاسو ځان سره شریک نه کړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته معذرت وکړه چې د مشورې موقع نه وه کار اچانک و او ستاسو چې څنګه خوښه یقسې به کوو خلکو ته ویل دا ذمہواری تاسې ما ته راکړه زما دې په خدای قسم چې زما په زړه کې هم نه ده ګرځېدلې چې دا ذمہواري به زما وي که ستاسو په هر چا راضي کېږئ نو زه واپس ورکوم ټولو ورته ویل چې نه چې ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب ملګری تا نه د دې دپاره زیات مناسب څوک نشته نو په اتفاق سره بیا وشو علي رضی الله عنه او حضرت زبیر رضی الله عنه هم بیعت وکړو او بدې شیعګانو قصې جوړې کړي دي بې سنده چې علي رضی الله عنه شپږ میاشتې بیعت نه و کړی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شوه نو بیا خلکو خیال نه ساته که نه چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ژوندی وه نو خلکو بیا ډېر خیال ساته شپږ میاشتې بعد هغه وفات شوه نو بیا خلکو دومره خیال نه ساته بیا مجبوره شو نو د ابوبکر صدیق سره جوړه وکړه بیا دا ټولې ځان نه خبرې دي صحیح روایت دا نه دي سند لحاظ سره د بیعت دا طریقه و بیعت نو ابوبکر صدیق عمر ته وایي ته زمانه قوي ته د دې حقدارې او دی زما قوت به ستا په مشرۍ کې استعمالیږي ستا امارت او خلافت کې به زما قوت ستا دی خو ته چې بل چاته دا نه دی مناسب چې هغه د امیر شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زیاتو عالمانو رایه دا ده چې دا خطي لیکنو دا څیزې پکې ویلي د دې نه وروسته بیا هم حیات وګورئ 3 ورځې خو چرته دا نه دي ویلي چې کاغذ راوړئ او علي رضی الله تعالی عنہ ته چې خلافت لیکه شیعګان چې څنګه وایي نو علي رضی الله عنه کور کې ورسره و د کور سړی و عمر رضی الله عنه چې تللی و ته به ورته خط راوړی و چې ولیکه څه لیکي که وایي چې عمر نه یېرېده نو دا بیا بهادر پسه شه علي رضی الله عنه بهادر او شجاع و پټ به خط راوړی و نبي علیه السلام به لیکلی وی چې ته زما نه وروسته خلیفه یې دا چېرته شوي دي نه نو ګورې زمونږ اسلام کې مشري او خلافت دا په قربت دا په قرابت نه ده قربت خداوندی چې چاته حاصلې او چا کې کمالي په قربت دا په قرابت او په رشتې باندې د اسلام د عملی ثابته کړه چې دا کار پسه دی په قربت دی په قرابت باندې نه دی
تاسو په خبره باندې پوه شئ. او بیا روس عمر رضی الله عنه، بیا روس عثمان رضی الله عنه، علي رضی الله عنه ته ډېر لیټ بیا نمبر ورغی، هم چې هغه مستحق د خلافت و. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي دا د هغه خپل رائے ده چې ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین کتابی. مصیبت ټول مصیبت دا ده چې سحائل شه د رسول الله د دبی. بیا وروسته نبی علیہ السلام نور وصیتونه کړی دي، غلامانو سره به ښه سلوک کوئ، د مانځه خیال به ساتئ، وفدونه چې راځي اقه شان تحفې به ورکوئ لکه ما به چې څنګه ورکولې. او اسامه جیش لښکر مې چې لېږلی دی هغه به په هېڅ صورت نه راستنوئ، هغه به ځي. دا وصیتونه نور کړي دي، خو د خلافت خبره یې پکې نه ده کړې چې علي رضي الله تعالی عنه دی. هلکه دا ثابت دي په تاریخ کې او په کتابونو کې. نو مقصد دا دی چې خط یې لیکه. نو خط لیکل، مسائل لیکل څه بده خبره نه ده باب کتابة العلم کې. ځکه دا حدیث ذکر کړه. درود شریف اللهم صل علی